هارون الرشید بادشاہ او ښکار ته وته چې ښکار یې وکنو ښکار خو پیژنئ کنه ټول پیژنئ ځکه چې زمونږ د پاکستان دا ټول افسران د جمعې په ورځ ښکار کوي ضیاءالحق صاحب هم هغه ورځ را روانو کوواټ ته ښکار کولو دپاره هسې زما اړه کې راله چې د جمعې په ورځ ښکارونه کول د بېغمه زړه کاري او د اوزګار زړه کاري غمزده زړه چې دی ښکارونه نه کوي تفریح او سیلونه نه کوي غمزده زړه چې دی پردی روټۍ او پردی فنکشنونه نه اټینډ کوي د چا چې زوی مړي او هغه ته ته په درېیمه ورځ ووایې چې راځه روټۍ مې درته کړې ده او ډېر خلک مې راغوښتي دي لار به شي در سره د چا چې زوی مړي یا د چا ښځه مړی یا د چا پلار مړي یا د چا مور مړی یا د چا رور مړی نو غمزده سړی ته به ته ووایې چې راځه ما تا ته روټۍ کړې ده یا دا زما واده دی دا کارډ مې درته راوړو روټۍ ته راشه غمزده زړه به داسې نو هسې ما ته دا شعر خولې ته راغی چې یو عاشق خپلې معشوقې ته وی چې ته په بستر د بېغمۍ کوې خوبونه او زما په مخ کې اوښې لارې جوړوي ته څه پوهې زما د درد نه د بېغمۍ په بستر باندې ودی او زما په مخ کې اوښو ولې جوړې کړې بار تقدیر زمونږ ملک داسې دی خلق داسې دي بلا ورپسې چې څه کېږي یا به کېږي نو هارون الرشید بادشاہ ښکار وکړ ښکار یې چې څه وخت کې خوړو نو یو کارغه راغی او د هارون الرشید د بادشاہ د مخې نه یې غوښه وتښتوله چې غوښه یې وتښتوله نو دته خو ډېره سخته غوسه ورغه چې کارغه څنګه دا جرأت وکړو چې زما د مخې نه یې غوښه وتښتوله نو پاس سور شو کارغه پسې منډې اوس کارغه په هوا روان دی او دا خوار شوی لاندې ورپسې منډې چې دې منډې وای ورپسې صاحبه وزیرانم منډې وای ځکه چې بادشاہ په منډه شي نو او دلته زمونږ په دې صوبه سرحد کې چې گورنر صاحب په منډه شي یا وزیر اعلی صاحب په منډه شي دا لاندې وزیران به ټینګ شي دی به د هغې نه مخکې منډې وایي چاله څه شرمېدلی قوم دی او څه شرمېدلی ملک د یو بادشاہ کور ته د دوبي ښځه راله جړلې نو ډېرې جړل نو د بادشاہ ښځې ته پوښتنه وکړه چې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی نو د بادشاہ ښځه اوس دا تپوس نه کوي چې لنډی څوک دی خو د بادشاہ ښځه هم په جړا شوه چې بادشاہ کور ته راغی ښځې ته یې ولې جاړې ویلې لنډی مړ دی نو بادشاہ هم اوس پوښتنه نه کوي هم په جړا شو
دربار تراغه سبا کابینه میټینګ لګیدلې اول خو په دې کلو ملو کې چې دا تاسو اوسېږئ د شرمېدلي قوم ته ووایئ چې دا صوبایي اسمبلی چې شروع تاسو ورته بار په دې سړک ولاړ سلئ ته خدایم په شرمونو وشرمو اول خو د اسمبلی ته وګوره چې دا ناس پکې څوک چېرته په خبره پوهېږي او بیا تاسو ورته بار په سړک ولاړی چې اسمبلی شروع ده پولیس هم ولاړ دی او تاسو هم ولاړ یې چې اوس به پلانې وزیر روزي او ما نه به د سرو زرو مولی جوړ کړي یعنی پرون تېرېدم په لاره نو یو قسم غصه راغله دا خلک ولاړ دي ډرایور ته مې لږ روشه هلکه څه له ولاړ وی جی اسمبلی شروع ده نو ما اسمبلی دی کپر اوخره نو ته څه کوې وزه ورک شه غول راوالی وخورئ شرمېدلو خو دې وزیرانو ته مه ودرېږئ او نو الله که صدر کی که ورکی یا دوو کسو لی ورکی یا فوجیانو لی ورکی یا مولیانو لی ورکی چانه چی یره کیگی چی دارا پسی کیگی تاسو لی والله که توری خاوری درکی توری خاوری نو سل ولاری نو بادشاہ اوس دا پختنه نه کوي چې لنډه سوق دې هم په جړا شو چې سملې تراغه قائد ایوان هم بادشاہ چې جاړي صاحب ور سره میا اقبالم په جړا شو ولی بادشاہ جاړي چل څه شوی دی بادشاہ ته وی جی لنډه مړ مړه ټوله کابینه په جړا ده یو پکې چېرته د خدای کمقل هوښیار غوندې و هغه وی صاحب دا لنډې دی څوک مړ دی بادشاہ وی خبر نه یم خو چې کور ته لاړم ښځې مې جړل چې لنډې مړ دی بس زم په جړا شو وی جي لږه پته خو کوي چې کور ته راغې ښځې ته وی چې ښځې دی لنډې څوک دی ویل خبره نیم د دوبي ښځه راغلې وه هغې وی چې لنډی مړ دی نو جړلې زم په جړا شو چې د دوبي ښځه یې راوغوښته چې کور دې وران شه ټوله باچهي په جړا ده دا لنډی څوک دی هغې وی لنډی زما د مېړۍ او خرو لنډی غوندې خرو نو دوبي ګاټ له به یې پیجامې وړې راوړې مړو نو زمونږ د رزق معامله خرابه شوې وه نو ما ځکه جړ چې پته یې ولګېده دا خر مړ قسم په خدای دی که په پاکستان کې د دوبیګاړ د خر عمره جړام د انسان په مرګ باندې شته د دوبیګاټ خر مړو اوم ټوله بادشاهي پې جړېده نن په پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي او د پاکستان حکمران طبقه چې ده لکونه روپۍ په یو ښکار باندې خرچ کیږي ښکارونو ته روان تاسو مونږ د داسې ملک خلک اوس مونږ به کم ځای نه محمود غزنوي پیدا کوو یا به کم ځای نه حضرت عمر پیدا کوو یا به ابوبکر صدیق پیدا کوو یا به عثمان ذوالنورین پیدا کوو یا به حضرت علی پیدا کوو کم ځای نه خو دغه قوم نه وی چې څنګه می وي هسې جی وي څنګه قوم دی داسې پې حکمران راځي د مسلمان په کور کې چې مړی وشي اب د هر مسلمان د کور مړی وي او د هر مسلمان رب په دردیږي نن ستا په ملک هغه نشته نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې قرآن کریم
د خدای کلام دی او جبريل دا هغه ملائکه ده هغه سیکشن افسر یو تپوس مان داو کو چی جی استغفر الله چې کارغه پسې هارون الرشید اوس منډي وای نو کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړي چې واوړي نو هارون الرشید هم ورپسې دی او دا وزیران هم ورپسې د غره نه هغه غاړه سګوري چې یو سړی دی په صادر او په پټکی د لاس او خپې داسې شاته تړلې دي او په ډاډه پروت دی د کارغه هغه غوښه یوړه هغه سړی له په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو نو کارغه والوته سړی نه تپوس کوي چې هلکه دا څه چل دی څوک وی صاحب سوداګرم په لاره روانم غلو شو کولم اور سیرانه واغستاو په پټکی او صادره او تړلم او دلې داسې پرې هغه غلام خو پیسې تی واغسته سړی خو مړ نه بیګاره ته چاوي دلته د دریو کالو ماشومه چالاله کړې دا په بوجای کې اچولې دا او دغه کور مخې ته ورته غرزولې کمل کې چې د ظلم دا انتهای نو د درې کالو ماشومې څه ظلم کړي حد د ظلم بالکل هغه انتها شوی